أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. سورة السجدہ 21 سپارہ اور 12 نمبر آیات. مخی آیات کی اللہ پاک فرمائل کہ دا مرگ فرشتہ ستاسو دا پارا مقرر دا اور استاسو روح قبض کی نو بیا بخپل رب تا پیش کیگی. نو دغه وقت چې بنده پیش کیگی یو مجرم او بل غیر مجرم دی نو مجرمان به څنګه پیش کیگی؟ ناکسو رؤوسهم د ذلت او د خپیمانتیا د وجې نه سرونه به ښکته کړي وي بره به کتی نشي. او الله ته به وایي چې الله من هر څه ولیدل هر څه واورېدل سترګې م وغړېدې غوږونه م کولو شو اوس هم سوچ فکر په ځای دی ته یو ځلې من دنیا ته بیا ولېږه من به څونه مړانه کوو بس ته به پوه شې ته به ووینې چې من څونه نیکان جوړېږو خو یو ځل هم دنیا ته ولېږه. الله وایي که زه دې واپس دنیا ته ولېږم نو زما بندې ما ته معلوم او ناکردې به بیا شی نه دې لېږم بیا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. کم کار نه منې کولی شي او همغې کار باندې به بیا ورځو. نو داسې دروغ وی که ته دنیا ته لاړ شو نو بیا هم ناروا کارونه وکړې خو دنیا ته دې لېږم نه. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم کچرت اوینه ولو ترى او کچرت اوینه إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم فکم وقت کے جب مجرمان بسرون اخکت کئی إذ المجرمون فکم وقت کے جب مجرمان مشرکان ناکسوا رؤوسهم کتکون کی بید اخپل سرونو
د ذلت او د رسوای د وجې سرونه بښکته کوونکي وي عند ربهم د خپل رب په مخ کې. ربنا ابصرنا وسمعنا وی با اے زمنگ ربا ابصرنا منگ هرس اولیدل. ابصرنا دا دا قیامت حالاتم اولیدل فقل استرگو ارس اولیدی شو. وسمعنا او منگ فقل غدو باندے هرس ووریدل. پیغمبر کہ کمی خبر کولی هغه وخت کې من په سوچ نه کو اوس هم سترګې اوغړې دی غوږونه هم کولو شو یقین هم راغی او په خپلو سترګو باندې مشاهده م وکړله چې بغیر د ایمان او عمل صالح نه بل څه شی د خدای قلیل په کار نه راځي. یو ځلې موږ دنیا ته ولیږه ته بیا ګوره چې څونه نیکان جوړېږي. ربنا ابصرنا اے زمنگ رب من اولیدل وسمعنا او منگ ووریدل فرجعنا نعمل صالحا. فرجعنا پس من دنیا تا واپس لےگا نعمل صالحا من بعمل کودنے کے انا موقنون بے شک من یقین کون کیو. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. کچرے من غصے وے ولو شئنا اللہ فرمائی کہ من غصے وے لآتينا كل نفس هداها ہر یو نفس بم ہدایت ورکڑے وے. کچرے اللہ وی ما غصے نو ہر یو نفس با ہدایت باندے وے. تو ہر یو کار کے دا اللہ راز او حکمت وی نو اللہ پر زور سوکل مسلمانی پخپل ارادہ دا یو بندہ مسلمان شی نو دا جنت مستحق بشی. پخپل ارادہ دے کافر شی دا دوزخ لائق بشی. نو دا خپل ارادہ دا دے استعمال کرا ولی نو خپل ارادہ دا نیک کار دا پارا استعمال کی اللہ با خوشحال شی اجر ثواب باور کی. او خپل ارادہ دا ناروا دا پارا استعمال کی اللہ با ناراض شی او سزا باور کی. نو پزور اللہ سوک مجبورینا کہ اسلام قبول کا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. کدا چا خوخی ایماندار نشی کدا چا خوخی کافر نشی. انا اعتدنا للظالمین نارا. اللہ وی ظالم لا مشرک لمے اور تیار کرے. نو دنیا کے اللہ اختیار ور کرے لیکن راز و حکمت سے بلدے کہ اللہ پاک فرمائی دے شیطان اللہ پاک سویل جستادا بندیان دا بغتول گمراہ کما لأغوینہم اجمعین طول بگمراہ کما الا عبادك منهم المخلصین. ہستا خاص بندیان ابرانا بچی. ویدادے پا جواب کے اللہ پاک بتاؤ فرمائے
چې زما وینا حقه ده. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. خامخا جهنم بدر ندکما. لأملأن جهنم بدکم منك شیطان استانا وممن تبعك او څوک چې ستا تابعداري کوي منهم د انسانانو نه د پیریانو نه اجمعین. تا او ستا ملګري دا به دوزخ کې واچم او دوزخ به درنه ډک کړم. نو دا هغه قول دی چې الله پاک مخکې کړی دی. نو د دې وجې نه هر بنده ته هدایت نه کېږي. الله به دا قول هم پوره کوي، دوزخ به هم ډکوي. نو دوزخ له به څوک تیارېږي؟ شیطان او د شیطان ملګري. د دې وجې نه هر بنده نشي مسلمانېدی. او دا کافر وایي ته یو ځلې ما دنیا ته بیا ولېږه. نو الله وایي چې دې ولېږه نو ولې ما ته نه معلوم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو شئنا لآتينا كل نفس کچر من اغوارو لآتينا كل نفس هداها خامخاب من ورکو هر یو نفس هداها هدایت دے نفس ولكن حق القول مني لیکن حق ثابت شوی دی قول زما د طرفه رشتیا ثابت شوی ده زما خبره چې لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. دا قول ثابت شوی دی ولكن حق القول مني لیکن زما د طرفه یو قول ثابت شوی دی لأملأن چې خامخا به زه ډکومه جهنم دوزخ من الجنة والناس اجمعین. دا دوزخ به ډکوم من الجنة د پیریانو نه والناس د انسانانو نه اجمعین د ټولو نه. پیریان او انسانان دوزخ ته به واچولی شي، دوزخ به ترې ډکېږي. دا قول ثابت شي. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا پس اسکے تاسو دا عذاب اسکے بما نسيتم پدی وجہ سے تاسو ہیر کرو لقاء يومكم هذا ملاقات تدیر وجہ تاسو د قیامت پر د الله سره ملاقات کول تاسو هیر کړو. انا نسیناکم منګم تاسو هیر کړل د خپل رحمت نم پرېښودلی. څنګه چې زما حکم هم هیر کړ نن ما د خپل رحمت نم پاتې کړی. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وذوقوا او اسکے تاسو عذاب الخلد عذاب ہمیشہ بما كنتم تعملون فسبب دا عمل کول استاسو کہ کم گند عملم دنیا کے کو نو دا اغی سزا ہمیشہ دا پارا اسکے. کافر په دنیا کې کفر کړی دی نو شپېته اتیا سل کاله کفر کړی بیا خو مړ شو. نو دله سزا دونه پکا وه چې څونه د جرم کړی دی. شپېته اتیا سل کاله دی دوزخ کې وکړي نو بیا دې نه پسې ولې دوزخ کې اچي؟ خدای خو زیاتې نه کوي. دې کافر په دنیا کې فرض کړه سل کاله کفر وکړه بیا مړ شو. نو خو سل کاله پس دوزخ کې تیر کړي هغې نه پس دې وباسي. نو الله پاک همیشه لپاره عذاب الخلد دا همیشه عذاب ولې ورکوي؟
دا خبره بالکل صحیح ده چې الله زیاتې نه کوي. خو د دې کافر دا اراده ده چې زما که عمر نه ختمیږي، که عمر مې نه ختمیږي، زرګونه کاله وي، لکونه کاله وي، نو زه به په دې شرک او کفر باندې دا زرګونه او لکونه کاله تېروم. دا د کافر د زړه هغه اراده ده چې زرګونه لکونه کاله عمر به ټول په کفر کې تېروم او اسلام ته به نه راځم. نو الله وایي دغه زرګونه لکونه نه که د دې نه هم زیات عمر تاله درکړم او تی په کفر کې تېرې، نو دقه شانتې نه ختمېدونکې زندګي به دله دوزخ کې مقرر کړم، نو بیا به د دوزخ نه وتی نه شي. وما هم بخارجین من النار. نو الله انصاف کوي، دی وایي نه ختمېدونکې زندګي که دنیا کې الله راکړه کفر کې تېروم، الله وایي نه ختمېدونکې زندګي به دې په دوزخ کې کړم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. پس اسکے تاسو عذاب اسکے بما نسيتم پدې وجه چې تاسو ایر کړی دی لقاء يومكم ملاقات تاسو د دې ورځې هذا چې دا ورځ ده. انا نسيناكم بېشک موږ تاسو ایر کړلی، ایرېدو سره لازم ترک دی، موږ تاسو پرېښودلی د خپل رحمت نه. وذوقوا عذاب الخلد اوسکې تاسو همیشه عذاب بما کنتم تعملون په سبب د ګنده عملونو ستاسو چې م کول. انما یؤمن بآیاتنا الذین بېشک ایمان روړي زمن په آیاتونو باندې، یقین کوي زمن په آیاتونو باندې الذین هغه خلک اذا ذکروا بها چې کله هغوی پویولی شي په دې آیاتونو باندې خروا سجدا هغوی په سجده باندې پریوځي. وسبحوا بحمد ربهم هغوی پاکي بیانوي سره د حمد و ثنا د خپل رب. وهم لا يستكبرون هغوی غرور او تکبر نه کوي، هر وخت د الله نه یریږي، په سجده پراته وي، په ذکر الله باندې ژبه تر و تازه وي، په زړه کې غرور او تکبر او لویي نه وي. هر وخت د الله آیات چې اوري سر ورته ښکته کوي، غرور او تکبر نه کوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم ارخونه د دوی جداوي عن المضاجع د ارخ لګولو د ځاینا. يدعون ربهم بلی خپل پروردگار لرا خوفا وطمعا فیر باندې الله نه یریږي، وطمعا او امیدم د الله نه کوي، د عذاب نه یریږي، د رحمت امید کوي. ومما رزقناهم ينفقون بعض د هغې نه چې موږ دوی ته روزي کړي دي ينفقون د الله په نوم باندې خرج کوي. تتجافى جنوبهم اړخ تتجافى جدا کیږي جنوبهم د دوی اړخونه عن المضاجع د اړخګانه کوم دی چې اړخ لګي نو د هغې نه جدا کیږي. د دې نه مراد د تهجد لمونځ دی چې بنده د خپلې بسترې نه پاسي او د الله پاک ذکر کې مشغول شي، دعا کې مشغول شي. ځکه دا بنده د الله د ناراضتیا نه او د عذاب نه یریږي او د رحمت او د ثواب تمه او امید لري. په دې وجه دی راپاشي او الله ته ودرېږي. پیغمبر علیه السلام یو ځل په سفر کې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه ورسره
وی د سحر وخت کې د شپې سفر یې کو د سحر وخت کې پیغمبر علیه السلام ته ورنږدې شوم ما عرض وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته یو داسې عمل وښیه چې ما جنت کې داخل کړي دوزخ نه مې لرې کړي وی پیغمبر علیه السلام راته وفرمیل چې تا خو د ډېر لوی شي سوال وکړه خو دغه کار چې الله چاله آسان کړي نو ورته آسان کړي بیا وفرمیل چې دا عمل چې جنت ته پې نږدې شي جنت ته داخل شي او دوزخ نه لرې شي دا عمل دی چې د الله عبادت کوه د الله سره څوک مه شریکوه مونځ قایموه زکات ادا کوه د رمضان روجې نیسه حج د بیت الله کوه او بیا راته وفرمیل واخله تا ته د خیر یعنې د نیکۍ ابواب درته ښیمه او هغه ده چې روژه ډال دی یعنې د عذاب نه بچ کول کوي او صدقه د انسان ګناهونو اور وجني اور مړ کوي او دارنګې د بنده مونځ په نیمه شپه کې او بیا د قرآن مجید دا آیات ولسته تتجافى جنوبهم عن المضاجع یعنی دې عمل سره بنده جنت ته نږدې کېږي او داخلېږي اړخونه د بسترې نه لرې کول دا صفت په چا صادق کېږي چې د شپې تهجد له پاسي نو په هغه خو صادق دی دا صفت خو که یو بنده د شپې نشي پاسېدی او دې د ماسخوتن مونځ په جمع وکړي او د ساري مونځ په جمع وکړي نو هم تتجافى جنوبهم عن المضاجع دا آیات په دم صادق شو ماسخوتن مانځه ته په جمع ولاړ نو بستره یې پرېښله او د سهار مانځه ته په جمع ولاړ دی دغه وخت کې بستره پرېښله کني دغه وخت کې خو هم خوب مزه کوي تتجافى جنوبهم د ماسخوتن د مانځه نه مخکې چې نه اوده کېږي او د ماسخوتن د مانځه انتظار کوي نو دې کې دا صفت راغی چې ماسخوتن مانځه نه به نه مخکې اوده کېږي نه بعضې روایاتو کې دي چې دا آیات د هغې خلکو متعلق نازل شوی دی چې د ماښام او ماسخوتن تر منځه نفل کوي د ماښام او ماسخوتن تر منځه نفل کوي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې آیات متعلق فرمایي چې کم خلک چې سترګې وغړېږي او ذکر کوي چې ویښ شي نو ذکر کوي چې ملاستي ذکر کوي چې ناستی ذکر کوي چې په اړخي ذکر کوي نو تتجافى جنوبهم نو دا ټول اقوال دا په خپل ځای باندې یو بل سره تضاد نه لري د شپې په آخره کې دا مونځ د ټولو نه افضل او که یو بنده کمزوري وي شپه کې پاسېدی نه شي نو ماسخوتن مانځه پسې هم د تهجدو په نیت باندې دوه څلور رکاته نفل چې وکړي نو د تهجدو ثواب به الله ورکړي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله پاک به تمام اولین اخرین د قیامت پر ورځ راجمع کړي یو اعلان کوونکی به ودرېږي او اعلان به کوي او تمام مخلوق به اوري آواز به داسې کېږي
چې اهل محشر کې یعنی د میدان حشر کې چې دا کوم خلک دي دوی دې پوه شي د الله په نسبت باندې کم خلک د عزت او د اکرام مستحق دي. دوی بیا به فرشته آواز وکړي چې په اهل محشر کې هغه خلک دې ودرېږي چې د چا دا صفت دی چې تتجافى جنوبهم عن المضاجع بسترونه اړه جدا وي. وی په دې آواز هغه خلک به ودرېږي چې د چا شمېر ډېر کم دی. او بل روایات کې ورسره دا الفاظ دي چې دا خلک بغیر حساب جنت ته به لاړ شي. دې نه پس چې نور خلک یې هغوی به حساب کتاب نه پس. نو د تهجد لمونځ د قیامت په ورځ باندې د کامل نجات سبب ګرځېدی شي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع جدا اوشیږي اړخونه د دوی عن المضاجع د اوده کېدو د ځای نه د اړخ لګولو ځای نه یدعون ربهم دی بلي خپل رب لره خوفا وطمعا په یره باندې او په امید باندې ومما رزقناهم او بعضې د هغه څه نه رزقناهم چې موږ دوی ته روزي کړي دي ينفقون د الله په نوم باندې خرج کوي. فلا تعلم نفس هیڅ یو نفس ته معلومه نه ده ما اخفي لهم من قرة اعین چې کوم څه پټ کړي شوي دي د دې دپاره من قرة اعین د سترګو د یخوالي د خوشحالېدو دپاره کم کم نعمتونه دوی له پټ ساتلي شوي دي. الله پاک د دې مؤمنانو د خوشحالولو دپاره په جنت کې داسې نعمتونه پیدا کړي دي چې لا عین رأت سترګو لیدلي نه دي ولا اذن سمعت غوږونو د هغې صفت هم اورېدلی نه دی ولا خطر على قلب بشر او د یو انسان په خیال خاطر کې ملا راغلی نه دي په زړه کې هم تېر شوي نه دي چې څنګه نعمتونه وي. دا نعمتونه الله چاله به ورکوي تتجافى جنوبهم عن المضاجع. دغه نعمتونه کې د الله زمونږ ټولو نصیب وکړي. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم یو نفس ته پته نه لګېږي چې دوی دپاره څه شی پټ کړی شوی دی من قرة اعین د سترګو د یخوالي نه جزاء بما كانوا یعملون دا بدله ده د هغه څه چې دوی کوم دنیا کې نیک عملونه کړي دي. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا آیا پس هغه څوک چې مؤمن وي آیا دې په شان چې د هغه چا دی کوم چې فاسق او نافرمان دی. مؤمن تابعدار فاسق نافرمان برابر دي نه لا یستوون دا دواړه سره برابر نه دي. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات هر چې هغه خلک دي چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل یې د نیکۍ کړی دی فلهم جنات المأوى چې ایمان یې راوړی دی عمل صالح یې کړی دی د هغوی لپاره جنت المأوى جنات المأوى باغونه دي د همیشه اوسېدو. نزلا بما كانوا يعملون دا به میلمستیا وي نزلا میلمستیا به وي بما كانوا يعملون پس سبب د هغې کارونو چې دوی به کوم په دنیا کې نیک عملونه کول د الله په فضل د جنت میلمستیا به وي. واما الذين فسقوا هر چې هغه خلک دي چې نافرمان دي فمأواهم النار ټکانه د هغوی دوزخ کلما ارادو
هر کله چې دوی اراده وکړي ان یخرجوا منها چې دوی د دې دوزخ نه وځي اعیدوا فیها واپس به کړي شي دوزخ ته وقیل لهم ذوقوا عذاب النار دوی ته به ویلي شي اوسکئ تاسو عذاب د اور الذي كنتم به تكذبون هغه عذاب چې تاسو به ورته نسبت د دروغو کوو وی د دوزخ دا تیزې لمبې کله کله دا دوزخي په لمبو لمبو کې داسې لرې اولي د دوزخ ګیټ طرف ته د ده خیال دا راشي چې ګیټ طرف ته شوم او اوس که دروازه کوله چې ووځم وی فرشتې دیکه ورکړي او منځ ته یې ورولي دی د اور منځ ته کې ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر خامخا من قديبان شكو من العذاب الأدنى نجدي عذاب دا دنيا عذابنا في شكو دون العذاب الأكبر على وضع غلوي عذابنا يا رب قيامت كوي لعلهم يرجعون شاید کی دوی واپس شي د ګناه د کار نه د ګناه د کار نه بچ کېدو دپاره الله والا دنیا کې تکلیف راولي عذاب الادنا ادنا په معنی د نږدې عذاب ادنا نه مراد د دنیا افتونه مصیبتونه مرضونه وغیرہ عذاب اکبر نه مراد د آخرت عذاب نو دې ځای نه معلومیږي چې دا په دنیا کې 50 سختي تکلیف راځي دا رحمت دی مرضونه راځي مصیبتونه راځي نو دا د الله رحمت دی ځکه چې په یو بنده سختي او تکلیف راشي نو دته الله یاد شي دې توبه وباسي چې الله اوسه پورې هر څه چې مې کړي دي نوم پوه شوی اوس به بیا زه داسې د ګناه کار نه کومه نو دا سختي او تکلیف د ګناه نه د منع کېدو یو سبب جوړ شو اوس که په دین باندې نه شو او د ګناه په کار کې روان دی نو بیا عذاب الاکبر لوی عذاب بیا دوزخ دی نو دې نه معلومیږي چې د دنیا تکلیفونه رحمت دی د غفلت نه بنده بیداری الله طرف ته رجوع کوي اوس دا تکلیفونه چې په دنیا کې راځي چا له رحمت دی او چا له غضب دی کافرو لپاره عذاب د الله غضب دی په قهر او په غضب اخته شو مؤمن له عذاب راغی د له رحمت دی اوس دا به څنګه معلومیږي نو مؤمن له چې کوم عذاب راشي دی په هغې باندې صبر کوي او د الله پاک نه امداد غواړي نو د ده پې درجات اوچتېږي دته یو قسم د زړه سکون او اطمینان حاصل دی او دا کافر دی په فریاد سر دی نو د کافر لپاره عذاب قهر او د مؤمن لپاره د دنیا مصیبتونه دا رحم دی بیماریانې وغیره دا هم رحمت دی او روغ صحت هم رحمت دی د دیوبند یو بزرګ عالم هغه به دا خبره کوله چې روغ صحت هم رحمت دی او بیماری هم رحمت دی یو ځل یو بنده بیمارو او حضرت ورله تپوس لته چې تپوس لته نو شاګردان طالبان ورسره دي هغوی وایي چې دی به اوس څنګه دوا کوي که وایي چې خدای دا بیماري د ده نه لرې کړي نو موږ به ورته وایو چې بیماري خو رحمت دی نو دا دې څه ووایي چې رحمت دې لرې کړي زه ګورم چې دی به اوس څه وایي
بزرگ ادریدو دا بیمار تپوسو کو بیا طالبانو ته وی چې بس دعا ورته وکړې وی یا الله دا بیماری ستاره طرفه یو رحمت دی او دا روغ صحت چې دی نو دا هم ستاره طرف نه یو رحمت دی خو یا الله ستا دا بنده کمزوری دی د یو رحمت ته نه دی شوي د بیمارۍ رحمت ته شوي نه دی دا وله بدل که په دې بل رحمت روغ صحت وله ورکړي روغ جوړې کړي دی او نه دی چې خدای دا بیماري ترې نه لرې کړي ځکه چې طالبان خو اعتراض کوي دا خو رحمت ترې لرې کړه دا خو دې ښه ونه کړم وی خدای دواړه ستا رحمت دی خو بنده کمزوری دی عاجز دی بنده دی د کمزوری دی دا یو رحمت دی برداشت کولی نشي دا بل رحمت د صحت وله ورکړه موږ هم کمزوري یو الله دې راباندې رحم په ټولو وکړي ولنذيقنهم من العذاب الادنى من خامخا شکو په دوی باندې من العذاب الادنى د نږدې عذاب د دنیا عذاب دون العذاب الاکبر علاوه د هغې لوی عذاب نه چې د قیامت دی لعلهم یرجعون شاید چې دوی واپس شي د ګناه د کار نه ومن اظلمو څوک د زیات ظالم یعنی نشته د زیات ظالم ممن د هغه چا نه ذکر بآیات ربه چې هغه ته نصیحت وکړي شي په آیاتونو د رب خپل ثم اعرض عنها بیا د آیاتونو نه دې مخ واړی اعراض کړي نو د ده نه زیات ظالم بل نشته ښه پوه شو بیا وویله انا من المجرمین منتقمون بېشکه موږ د مجرمانو نه انتقام او بدله اخیستونکي یو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم سورة السجدة يوشتما سپارہ دویشتم آیات ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها کم انسان چې هغه ته نصیحت را ورسېده هدایت ورته را ورسېده آیاتونه د الله یې ولیدل قدرتونه د الله یې ولیدل دې پوه شو او سره د پوهې بیا د حق د لارې نه واپس شو
نو ددن زیاد ظالم بل نشتره. دے بیا مجرم دے او د دې مجرم نه به الله پاک انتقام اخلي. ظالم دے ظلم یې کړی دی. ومن اظلم ددن زیات ظالم بل څوک دی. نو ظلم کې درجې دي، د چا به لږ ظلمي او د چا به ډېر ظلمي. خو الله پاک د چا بدلا پریږدي نه. د ظالم نه الله پاک بدلا اخلي، کله په یو طریقه کله په بله طریقه، کله به دې پوهېږي په ځان او کله به نه پوهېږي. دا لازمي نه ده چې خامخا د آخرت کې سزا ورکړي. دنیا کې کله کله اللہ پاک سزا ورکئی اور دا آخرت سزا پہ بے شکا اب پہ آخرت کی ہوئی کو دنیا کے بم کل کلا سزا ملاوے گی اور خلق و پدی پوشی کہ دے فلانی فلانے ظلم کرو دعوت داغے سزا ملو شلا. عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. عدل و انصاف یواز قیامت کے نہ دے، پر دنیا کے پدے زندگی کے دا سے حالات پیخی گی کیا خدا خپل نہ کر دو سزا دی. اور دا انتقام اللہ بدلہ اخلی، انتقام اخلی نہ مجرم نہ، یا دنیا کی ہوئی یا آخرت کی ہوئی یا دوارا ہوئی. احادیث مبارک کے راغلی دی کہ دری گناہونا داسی دی کہ دا آخرت نہ مخ کے پا دنیا کے بعد آگے سزا ملاوی گی. دری گناہونا دی کہ دا آخرت نہ مخ کے پا دنیا کے بعد آگے سزا خامخا ملاوی گی. نمبر 1 دا حق خلاف جنڈے پورتشی اور نعری اوالشی اور دا اعلان کوشش پوشی. دا حق خلاف پا جنڈو پا نارو اعلانن کوشش کی گی نو دی خلق لبا اللہ سزا ورکے. پا دنیا کے بم سزا ورکی، آخرت سزا ورکی زیادی. نمبر 2 دا مور پلار نا فرمانی کہ چا پا دنیا کے دا مور پلار نا فرمانی اکرلا نو آخرت کے خوب سزا وی خو پا دنیا کے با نقد سزا ہم ملاوی دی. اور نمبر 3 دا ظالم مددگار تب پا دنیا کے سزا ملاوی گی. سو کہ دا ظالم مرگتیا کئی یعنی دا ظلم نے نہ منے کئی منے کولی شی و نے منے کئی نو دی سلیل با اللہ پاک سزا دنیا کے مور کئی آخرت کے بندی کہ تا دا ظالم ناس نیویشی ولی دیولی نیوا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه، سوک دے زیاد ظالم نشتر زیاد ظالم ممن دا اغچانا ذکر بآیات ربه کہ دے پوئے کلیشو دتا نصیحت اکلیشو فا آیاتنا دخپل رب ثم اعرض عنها لبیات دا حقنا اعراضک دا آیاتنا اعراضک مخی اگردو.
انا من المجرمین منتقمون، بیشک من د مجرمانو نا د گناہگارو نا منتقمون بدلا اغشتن کیو. د هر قسمه گناہگار ظالم مجرم دا غنا بدلا اغشتی شي. نو دا دیر ظلم والا نه به ولې بدله الله نه اخلي؟ نو دې آیات کې پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک تسلی ورکړې ده چې د دې کافرو او د دې ظالمانو په دې ظلم باندې خفه کېږه مه، دوی ستا نه مخ اړوي نو خفه کېږه مه. موسی علیہ السلام ته اللہ پاک کتاب ورکړو، هغه چا ومنه او چا ونه منه. نو پیغمبر علیہ السلام ته الله تسلی ورکوي چې دقه شانتي تا ته من کتاب درکه قرآن، نو څوک به ومني او څوک به ونه مني. بني اسرائیلو د خپل موسی علیہ السلام کتاب او آسمانی هدایات چا منل او چا نه منل، نو دغسې ستا دا قوم هم د بني اسرائیلو غوندې څوک به دې مني او څوک به دې نه مني. ولقد آتینا موسی الکتاب، په تحقیق سره موږ ورکړی و موسی علیہ السلام ته کتاب، تورات هم ورکړی. فلا تکن فی مریۃ من لقائه، پس مکېږه ته فی مریۃ په شک کې او په دوکه کې من لقائه، په ملاوېدو د قرآن باندې یا په ملاوېدو د موسی علیہ السلام باندې. من لقائه موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړی شوی دی تورات، نو تا ته به هم کتاب ملو شي. من لقائه دا ضمیر کتاب ته راجع دی، یعنی قرآن پاک. موسی علیہ السلام ته الله کتاب ورکړو، نو تا ته الله کتاب درکوي، نو په دې کې شک مه کوه. پیغمبر علیہ السلام پر شک نه کوو، خو ما او تا ته تر قیامته دې مخلوق ته الله اوري چې ای مخلوقه تاسو شک ونه کړئ. خطاب پیغمبر علیہ السلام ته او اورول مقصد دی نورو ته. انک لتلقى القرآن، تا ته به قرآن ملاویږي. او من لقائه کی ضمیر که موسی علیہ السلام ته راجع شي، نو بیا مطلب دا دی چې شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام د موسی علیہ السلام سره ملاقات کړی وی، خصوصي خبرې اترې شوي دي. لکه 50 منځونه چې الله فرض کړل او واپس یې کې پیغمبر علیہ السلام د موسی علیہ السلام سره ملاقات وکړ، نو هغه ورته دا منځونه ډېر دي او ستا امت کمزوری دی، 50 منځونه نشي کولی. نو بار بار موسی علیہ السلام ورته به ویل چې الله ته درخواست وکړه چې دا منځونه کم شي، نو د 50 نه 50 ته راغلل. بلکې دې 50 کې یې ورته ویل چې دا هم ډېر دي، امت به دې ونه کړي شي. نو دا بار بار خبرې اترې او ملاقات د موسی علیہ السلام سره کېدل، نو شک مه که دا موسی علیہ السلام په خپله تا سره ملاوېده.
نو دا د احادیثو نه وضاحت سره دا خبره ثابته ده چې شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام او موسی علیہ السلام بار بار ملاقات کړي. نو په قیامت کې به تا سره موسی علیہ السلام ملاقات کوي، یقین وکړه، دې کې شک مه کوه. او تسلی د پیغمبر علیہ السلام په دې طریقه ده چې د موسی علیہ السلام د کتاب منل ټولو خلکو نه دي کړي، چا ومنه چا ونه منه، او چا موسی علیہ السلام وچېړو تنګ یې کړ. نو دقه شانتې ستا د وخت دا کافر دوی به قرآن نه مني او تا سره به چېړ کوي، تنګی به د هغه حالات د موسی علیہ السلام حالات دا قطام را روان دي. نو خفه کېږه مه او صبر به کې. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او په تحقیق سره موږ ورکړی موسی علیہ السلام ته کتاب، تورات ورکړو. فلا تکن فی مریۃ من لقائه، پس مکیږه ته په دوکه کې، په شک کې کېږه مه من لقائه، په ملاوېدو د موسی علیہ السلام یا په ملاوېدو د کتاب. وجعلناه هدى لبني اسرائيل، ګرځولو من کتاب د موسی علیہ السلام هدایت د بني اسرائیلو لپاره. په تورات باندې چې چا عمل کړی دی هغوی ته ډېر لوی هدایت ملو شوی دی. په هغې کې ډېر پیشوایان الله پاک پیدا کړي وو، امامان پکې پیدا شوي وو چې د الله په کتاب عمل کو، هغه الله سرداران کړل، پیشوایان یې کړل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلناه هدى لبني إسرائيل، من ګرځولیو دا کتاب تورات هدایت د بني اسرائیل لپاره. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا من ګرځولیو منګ جوړ کړیو منهم دے بنی اسرائیلو کے ائمتن پیشوایان، امامان پیشوایان، یهدون بے امرنا، چاوی با ہدایت کو خودن بے کولا بے امرنا، زمن پا حکم باندے. لما صبرو، چکل اغوی صبرو کو، وکانو بے آیاتنا یوقنون، اغوی زمن پا آیتنو باندې یقین کو. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا، بنی اسرائیلو کی منگ مقرر کریو، وجعلنا من جوڑ کریو منهم بنی اسرائیلو کی ائمة پیشوایان، امامان، مقتدا. یهدون بامرنا، جاوی بہدایت کو خلق تبیلار قول بامرنا، زمن پا حکم باندے، دخپل پیغمبر دا نائب پا حیثیت باندے. دا موسیٰ علیہ السلام نائبانو، دخپل پیغمبر دا نائب پا حیثیت باندے، دخپل رب پا حکم باندے خلق تبی ہدایت کو. کلا لما صبرو، چکلے صبرو کو، وکانو بی آیاتنا یوقنون، او اغوی زمن پا آیتن وانی یقین کو. دے آیات کے علماء بنی اسرائیل اغی بعدتا امامت و پیشوائی ورکلی شوی یو درجه ولا الله ورکړه.
او د دغه درجې دو سبب الله پاک ذکر کړ. اول دا چې صبرو لما صبرو، امامت چې درته ملاویږي، پیشوایي او د قوم مشري چې درته ملاویږي، نو دا به کله ملاویږي؟ لما صبرو، چې صبر وکړې. او دویم کانو بآیاتنا یوقنون، د الله په آیاتونو به یقین کې، نو چې په آیاتونو د یقین وکړو او په مصیبتونو د صبر وکړو، نو اوس به ته پیشوا شي. اوس د صبر تم فکر وکړه، یقین تم فکر وکړه. نو صبر څه ته وایي؟ حبس النفس عما تشتهیه النفس، دا نفس منع کول، دا تړل بندول د هغه څه نه چې دا نفس یې درنه تقاضا کوي، غواړي یې. نو په دې یو لفظ د صبر کې شریعت پکې ټول را جمع دی. ځکه د ګناه د کارونو نه زړه صبر کا، د نیکۍ په دې کارونو کې به تکلیف ښکاري، نو په دې زړه صبر کا. د مصیبت په وخت کې دا صبر دا به درته ګران ښکاري، نو په دغه وخت کې صبر وکړه. دا نفس په دې دریو ځایونو کې وتړه، نو چې نفس دې وتړه، نو طاعت کې د معصیت نه ځان بچ کې، او مصیبت کې نفس دې منع کړی دی د ګډو وډو خبرو نه، نو دې کې ټول شریعت راغی. لما صبرو، چې کله دوی ثابت قدم په دین باندې پاتې شو، د دین هره شعبه ومنله. نو د صبر نه مراد احکام الهیه باندې پابندي او ثابت قدم پاتې کېدل. کوم څیزونه چې الله حرام کړي دي هغه حرام وګڼه، کوم یې مکروه کړي دي د هغې نه ځان منع کا، خپل نفس منع کا. نو د تمام شریعت پابندي پکې راغله، او دا یو عملی کمال دی، عملی کمال. دویم سبب کانو بآیاتنا یوقنون، په آیاتونو باندې یقین کو، یعنی د آیاتونو مفهوم او معنا او مطلب باندې ځان پوه کړ، او چې پوه شو نو یقین یې وکړو. نو دا لوی کمال علمی دی، دغه مخکې عملی کمال دی او دا علمی کمال شو. نو خلاصه دا شوله چې امامت او پیشوایی د قوم مشري دې لپاره هغه خلک پکار دي چې هغوی په عمل کې کامل وي او په علم کې هم کامل وي. علمی کمال ورسره وي، عملی کمال ورسره وي. دې کې عملی کمال دا د علمی کمال نه مخکې ذکر شو. لما صبرو دا عملی کمال دی، کانو بآیاتنا یوقنون دا علمی کمال دی. نو ترتیب طبعی دا دی چې اول به زده شي، نو رستو به پې عمل وکړي، یعنی اول به علم حاصل کړي، رستو به پې عمل وکړي. نو دې کې ترتیب الټه شو، عمل اول ذکر کړ او علم رستو ذکر کړ. لما صبرو کې عمل دی د مخکې ذکر کړ. کانو بآیاتنا یوقنون دا علم دی، علمی کمال دی رستو ذکر کړ. په دې کې اشاره دې سره چې د الله په نسبت باندې هغه علم قابل اعتبار نه دی چې عمل ورسره نه وي. هغه علم هغه معتبر نه دی چې بنده پې عمل نه کوي. نو هغه علم به معتبر شي چې عمل پې کوي. نو الله پاک زموږ او تاسو ته علم با عمل نصیب کړي. بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین، په صبر او په یقین باندې د دین امامت او پیشوایی ملاوي.
په دین کې یو درجه ملاویږي. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا من ګرځولیو من جوړ کړیو منهم د بني اسرائیلو کې ائمة پیشوایان یهدونا چې هغوی به هدایت کو دا د پیغمبرانو نائبانو هدایت به کو بأمرنا زمن په حکم باندې لما صبروا چې کله صبر وکړه وكانوا بآياتنا يوقنون او دی زمن پا آیاتونو باندې یقین کو ان ربک هو یفصل بینهم بیشک استا پروردگار هو یفصل دی بفیصله کوي دا الله بفیصله کوي بینهم د خلق ترمنځ یوم القیامت د قیامت فرض فیما کانوا فیه یختلفون فاغه سکی چې دوی پاره کې اختلاف کو د اهل حق او د منکرینو ترمنځ فیصله به الله پاک کوي عملی فیصله د قیامت پر ورځ باندې وي. په دنیا کې الله پاک داسې ډېر مثالونه وښول چې د هغې نه عبرت حاصلېدی شي. عادیان سمودیان ډېر طاقتورو ډېر زورورو خو د هغوی آبادۍ د هغوی هغه ښارونه څه شو تش کندرات پاتې شو تباه شوي کندرات او نشانات پاتې دي. دې نه عبرت واخله. مکې مکرمې نه چې شام طرف ته په سفر دی پلاره کندرات ګوره. نو ولې د دغې قومونو د هلاکت داستان قابل تعجب نه دی؟ دا زورور خلک څه شو؟ نو د دې لیدو نه پس چې عبرت نه حاصلوي د زړه سترګې ړندې دي د زړه غوږونه یې کاڼه دي. ان ربک هو یفصل بینهم بیشک استا پروردگار هو یفصل بینهم فیصله به وکړي د دوی ترمنځ یوم القیامت د قیامت پر ورځ فیما په هغه څه کې کانو فیه یختلفون چې دې خلکو پکې په دنیا کې اختلاف کو. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون اولم یهد لهم آیا دیتا ہدایت نہ نکلے اللہ کم اہلکنا یا څومره من هلاک کړي دي من قبلهم د دین مخکې من القرون د جماعتنا یمشون فی مساکنهم چې دوی د هغوی په کندراتو کې ګرځي. دې کندراتو لیدلو مته هدایت نه کړ چې د پخوانو تباه شوي قومونو هغه حالات هغه مکانات او کندرات ګوري نو دې لیدو هم درته هدایت نه کړ سوچ دې پې ونه کړ. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم دې حالاتو دې کندراتو دې نشاناتو هدایت ونه کړ دیتا کم اهلکنا چې من څومره هلاک کړي دي من قبلهم دین مخکې من القرون د جماعتنا یمشون فی مساکنهم چې دې ګرځي د هغې پاک کورونو کندراتو کې د اوسېدو پاک ځایونو کې ان فی ذلک لآیات بېشک دې کې نشانات قدرت دي. افلا یسمعون آیا دوی اوري نه؟ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز اولم يروا آیا دوی کتلی ندي انا نسوق الماء چې موږ شړو اوبو لره الى الارض الجرز
اوچ ازمکتا اوچ ازمکوی بے آب و گیا اغیت اوب منگور اشڑو اوب خوروشی فنخرج به زرعا پس من رو باسو پدے اوبو باندے زرعا فصل تأکل منه انعامهم اذا دی ثابتنم خوراک کئی وانفسهم دیت پخپلهم خوراک کئی. ارض الجرز جزر ارض الجرز جرز خشک ازمکا چی اغی کے شینکے نوی. نو بعض علماء فرمائی چی دا دا مصر ازمکا دین المراد دا. نسوق الماء منگو تا اوبرا اشرلے دا دا دریائے نیل اوبری خو یواز دریائے نیل او مصر نا بلکہ طول دنیا کے اوچ ازمکے دیتا اللہ پاک اوبرا ولی او ہر ازمکا پدے اوبو باندے سیراب شی شنکے پک درغلی شی انسانان انخوری حیوانات انخوری. اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز آیا فی قتل ندی انا نسوق الماء کہ بے شک من الشروع بولرا الى الارض الجرز او جزمکتا فنخرج به زرعا پس من پدے بورا باسو شنکے تأکل منه انعامهم چه خوراک کئی داغینا انعامهم چار پایان ددی وانفسهم ددی زاننهم افلا یبصرون آیا دی گورینا. ویقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین. مخیات کی اللہ فرمائے کہ قیامت کی بفیصلہ کی گی ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامہ. ندا کافرانو اتدا قیامت کے ہر وقت قیامت ہے ندا بکلی راو ندا قیامت کے بس دا خبر اخلاص شی تدم کونا سنجوڑی گی راو ندا قیامت. ويقولون متى هذا الفتح دا کافران وی متى هذا الفتح دا دا فیصل ایروز بکلی دا قیامت بکلی راول قیامت دا فیصل ایروز ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتی لیے دا عذابون امراولا دا قیامت و عیساد کتاب ارسراولا. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. اللہ فرمائی دے کہ ایمان بالغیب روڑا ایمان بالمشاہدہ مغوارا. قیامت بکلی باللہ جلی دلی نلی نوے منا دے تو ایمان بالغیب اور چه قیامت پخپل استر گوی نو بیا خو به منی خدا منل بتاله بیا څه فایده لري نه د عذاب اخلاصيږي نه دنیا ته واپس راتلی شي نه د توبه قبليږي نه د ایمان قبليږي نو په قیامت څه کوي مخکې ایمان راوړه او چې قیامت راغی بیا به څه ایمان هم راوړي بیا به عمل تم جوړ شي هر څه به کوې خو بیا به فایده نه کوي. قل یوم الفتح او فرمائے پیغمبر علیہ السلام کیا غروز دا فیصلے لا ينفع الذین فیضا بنور کی ارخل کتا کفرو چی کفر اکڑی ایمانهم ایمان بوت بیا فیضا نور کی کہ دنیا کی ایمان ندے روڑے اور قیامت کی ایمان روڑی مدہ قیامت ایمان با فیضا ورنے کی. ولا هم ينظرون او نبدیل بیا محلت ورکریشی واپس راتنا لهم نشتا. فاعرض عنهم محبوب ندین اعراضک مخت نوارا وانتظر فانتظار کوا انهم منتظرون
बेशक हम इंतजार कौनगिरी दा काफिरान दुनिया के साथ दा नुकसान रसोल इंतजार कई साजिश न कई मंसूबे जोड़े साथ से तकलीफ को रसी और तब अल्लाह बच गई और भी पगम की ककड़ की फ़अअरिज़ अन्हुम नतदबीन एराज़ कदबी ख्यालम प्रेगरा वंतज़िरो इंतजार कवा इन्नहुम मुंतज़िरून बेशक भी हम इंतजार कौन की सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।